پاکستان افغانستان ترمنځ صورتحال چې کوم دی ډېر په تیزۍ سره خرابېږي. که درې واقعیات مونږ مخې ته کیدو بیا په هغې باندې تجزیه وکړو. لومبې خو پاکستان فوري طور باندې بله فیصله وکړله چې افغان ریفیوجیز چې کوم دي دا د یو دېرشم میاشت نه د یو دېرشم د مارچ نه مخکې پاکستان نه وځي. اوس دا فیصله ولې وکړه په دې باندې به خبره کوو. دویمه خبره دا ده بنو کې چې کومه د دهشتګردۍ پیښه شوې وه او هلته کې د پاکستان د فوج مشر ښاغلی عاصم منیر صاحب هلته کې تللی و، نو هغوی هلته چې کومه وینا کړې ده که هغې ته مونږ وګورو نو د هغې نه هم داسې بوی راځي چې یاره د مطلب دا دی دلته کې د اسلام آباد سترګې چې کوم دي هغه سرې دي افغانستان حوالې سره. بنیادي وجه دا ده هغه ټول سټرس په دې باندې ورکوي چې یاره بنو کې کومه حمله شوې ده نو دا د بهر نه شوې ده، دا دهشتګرد چې کوم دی د بهر نه راغلي، د دې ټکانې بهر نه دي او دوی مسلسل چې کوم دی په